نو هغه واضحه ده چې قومي وطن پارټي چې کومه ده موږ ووټ هم هغې ته ورکوو. لکه الف خان صاحب دا وایي نو زه وایم چې الله نه پټېږي که نه د انسان نه پټوم، خو چې کله صحافت کوم نو بیا د فضلامین نه مې ښه دغه وکړو او خپله مې پې څه خبرې نه دي کړې. ګینې زما ویلا کې راواله ما په مقابله کې دا چولې دي او دا مې هم نه دي ویلی، هغې کې مې دا هم نه دي چې دغه ډرامه باز یا دغه ټیک ټاکي یا دغه زه دته پراډیم په دې وخت کې دی ویلی شم چې د ده باقاعده جعلي اوټونه ګیر شو، د ده پیج چې کوم دی هغه وړوکی و ده چې کوم جوړ کړی و او د سرکار چې کوم پیج و هغه غټ و او بیا ورته وایي چې یاره دا پې ګواه کوم مارواری یې پې ګواه کوي چې دی پې ګواه د شمېر که باقاعده ریټرننګ افسرانو لیکل ورکړي دي چې 97 مې د ده دلته ګیر کړل، 114 مې د ده ګیر کړل، خو په دغه لحاظ سره ګورم نه ده ته 419 420 پراډیم ورته ویلی شم دا ده چې کم کردار ادا که. خو دلته کې ګوره ما په پی ټي آی باندې زما نه زیات چا تنقید نه دی کړی. صحیح ده دلته کې چې څومره ارشد ستاسو په دې پلیټ فارم بیم زما دومره عزت کوي، ما له پی ټي آی والا په 400 کې دفتر راکړی، 3 کمرې دفتر یې راکړی، ایم پی اے صاحب، شکور خان، ابتیار خان، ملک انور تاج، خالد چې کوم دی خالد ماله په ټول دغه کې ماله خو چېرته کار کړی دی، یو نوکري راکړې ده نو هغه خالد مومندزي هم راکړې ده. لکه صحافیان وي که نه چېرته کار ومي لکه خبرې په پلانکي ولا دا کار پلانکي ما دلته وګوره شیرپو خان خبره وکړه ما له کار چې کوم دی خالد خان کړی دی او دی فضلامین سره یو ورځې تر دې چې یو بل ته په ګریوان ته شو زما په دغه باندې دا ماته بل چې ووی ګوره یو سړی چې کله سوچ لري نو هغه وایي احسان پې وکړه یو ټیم به راشي د دې فضلامین زما هغه احسان هم نه هېرېږي چې ده زما په سر جګړه کړې ده خو ما ته یې غږ هم نه دی کړی دا راته بل چې ووي دوی کله چې تا د کس له نوکري ورکوله نو دوی په ډېر زیات روان شو کلاسپور نوکری ده خو زه احسان ضرور څوک بشو نوکری او کلاسپور نو چوکیدار نوکری ده خو زه په دغه الف خان صاحب کړی لکه دلته کې زه قام پرستی دغه کوم ولی باغ منم د ولی باغ ډیر زیات قدر کوم باچا خان ولی خان بیا دې پکې د ډیګری خبره کوي کنه نسل منډیلا باچا خان دوی کالج ته تللی دي شسکر چې کوم نوم دغه کېږي داسې ډېرې لوی خسته رحیم الله یوسفزی زموږ د دې پښتونخوا ډېر غټ نامې ګرامي صحافي و سلیم صحافي صاحب زما په خیبر نیوز کې نن په غټو غټو کرسو باندې داسې صحافیان ناست دي هغوی خو ما ډیګرۍ ورسره ونه لیدې چې ته ما تا ډیګري نه راکړې چې دا څه خبره ده یار. الف خان صاحب مختصر راته دا ووایي هغه ویډیو ما وکتله کله چې تاسو باقاعده الیکشن اپډیټس ورکوئ په هغې کې چې کوم دی زه د فیاض سالار صاحب د الفاظ هم زه مذمت کوم هغه له داسې الفاظ نه استعمالول پکار چې ستاسو باره کې کوم دا وکړو بیا تاسو هم رسپانس ښه په غوسه کې ورکوئ بیا هغې نه بعد ما ستاسو رپورټینګ کوتی چې بالکل بایسنس چې کوم دی ذاتي یا تعصب او نفرت چې کوم دی د هغې اظهار کېږي آیا یو صحافي دپاره په دغه ټیم کې بیا ذاتي څیز اخیستل پکار یا امپارشل رپورټینګ کول ضروري؟ ګوره ته ډېر په مزه رادې خوا شوم ما یې دغه حیثیت ته دا ما مخکې ویلو چې دا پوی نه دی که نه زه خو رادې خوا شم بیا هم ما دغه کړه ده د شا نه ډېرې چغې وهلې چې ده د پي ټي آی نه لیپاپه نه واغستې نو نن به داسې نه کېده د خپلې دانلۍ خبره نه کوي چې ما به 15 ځای دانلي ګیره شوله بیا نور هم ډېرې ردې بدې والې بیا پکې یو 2 کسې راغلل هغې ما له دیکې هم راکړئ نو یار بیا خو موږ هم د دې علاقې دلته خو موږ خړپوسې کړي تنګې تحصیل خو زمونږ دی که نه په دې کې خو موږ ژوند کړی دی دا داسې موقع خو لکه بیا اوس هم دا وایم چې یو سړی ما سره داسې کوي که نه نو صحافت بیا په خپل ځای دی زه په ډانګ پیللې صحافت کوم د غل ته غل ویم غلط ته غلط ویم ارشد به زما صحافت ستا صحافت کې به فرق وي د بل صحافي د زما صحافت کې به فرق وي د دغې نه م انکار نه کوم اصولي صحافت او بل کې ومي خو چې کوم ځای کې غل په دې 400 کې سودخور دی یا اسپروش دی قبضه مافیا ده برملا ورته ستا په دغه ویم چیز خاطر نه کوم زما په دې جیب کې د جیب کې یا زما د څوک بینک بیلنس وګوري زما د هر څه وګوري ما نه څه پاتې کېږي نه دغه یو څیز د ډېرو بچو مې خیال وکاته په سوشل ورک کې مې الحمدلله په ټوله پښتونخوا کې نه زیات کار نه دی کړی شپېته مې دې 400 کې کورونه ورکړي مدرسې مې ورکړي جوماتونه مې ورکړي په زرګو زنانو ته مې سلایي ماشین ورکړي دي هره روجه چې کوم دی الحمدلله زه ډېرو خلکو وسیله کېږم زه وسیله هم کار زمان الله پاکلي د 2018 نه واله زما په ډیګرۍ باندې باس مباحثه روانه ده یوازې دی نه دی خو ټرین پسې ګرځي چې په سوشل میډیا کومه خبره ده نن وګوره تا به دنیا ویډیوګانې کړي په دې به ډېر زیات لونډې لپاړې هم په دې کنځلې او دا به کوي زه خو دغې ته نه شو الف خان صاحب دا راته ووایي څنګه آپ ته ریکارډ موږ ډسکشن کوو صحافتي ژوند کې د خپل ژوند بنیادي ضرورتونه پوره کېږي ورسره څه کار روزګار هم تاسو ایکسټرا کوئ؟ بالکل نه پوره کېږي خو دا وروره داسې یار دوسته ښه پوره کېږي
خو دغه خبره ډېر خلک کوي پښتو خبره ده دلته به وکړو وي چې خوله دې خرابه ده نو دا صفتونه مې هسې بې ځایه نه کېږي ولې چې غلط ته غلط ویم لکه ما تا ته وویې که نه سایډ روزګار سره کوي تاسو اوس پراپرټۍ الحمدلله چې کوم دی اوس هغه سیسټم روان شوی دی ډېرو خلکو راله کورونه راکړي دي وګوره چې دا هم درته ووایم که نه نو دا پی ټي آی والا ما له دې وخت کې یو شپږ کوره راکړي ځان له خرڅ کوو ګلکار دی یو سړی راولي چې بیا هم پکې 15 لکه تاوان یې نه کوو ضرورت یې پراپرټي ولاړه ده کار نشته دی نو دغه یو سیسټم به سره ټکه پکه کوو نور صحافت کې چې کوم دی ګوره ولی باغ دی ښه خدمت مې وله کړی بیا هم کوم شرپا خان دی ښه خدمت مې وله کړی بیا هم کوم دا نورې ډلې دي خو دلته کې لکه دا 2 قامپاسه ډلې دي دلته لیډرشپ دی ماله چې کوم دی نو ماله د نو کوم راکار هم دوی نه دی کړی نه مې د تمه کړې ده چې کله هم دوی په حکومت کې راشي نو زه په اپوزیشن کې چې څوک هم په حکومت کې راشي نو زه په اپوزیشن کې یم ځکه چې موږ وعدې ور یادو هغوی ته بدې لګي بالکل دا راته ووایي اخره کې بلدیاتي چې کوم الیکشن شو څومره پورې د هغې د شفافیت نه تاسو مطمئن یې ګوره یو خو لکه زه د تاریان یم که نه چې دا دا ګور چرت یې زده که چې غټې غټې پارټۍ وي دغه خو کولو دانلي ګیره شوله کولو او بل د ده خبرې به ته اورېدلې وي چې پولیس نه موږ تپوس وکړو نو نن سبا چې خوله خرابه وي او تا چې کوم لومبې دغه وکړو چې دغه شانتې انداز چلی او په سوشل میډیا چغې سورې وي او کنځلې وي نو انتظامیه نه ده هغه تا ته هېڅ هم نه شي ویلی باچا ګرځه ټوپک هم ګرځوه او ما په هغې کې ویلي چې تنګي د انتظامیه نه ده دا د بنګړي واچوي چې تا ته کنځل هم کوي تا د چې کوم دی نو لت هم دله درکوي د ستا دغه ته تعلیم اچوي هغوی زه د عوام اواز یم دا د عوامو اواز د عوامو لهجه ده دا قام ته څه ښودلی شي زه ته هم پښتون یې که نه د علاقې دا زه قام ته څخه یم زمانه به زه هم صحافت کوم که نه زه هم دغه لګی یم او اوس به کنځلې شروع کړم نو ته به وایې چې دا عوام خو دا شی خوښوي عوام دا خوښي چې لاس داسې کو داسې کو داسې کو داسې که او میوزیک ورسره ولګوه ویسه او بیا وروسته راشي او ماپي ترې غواړي دا د عوامو لهجه ده د ما نه د ماپي ونه غوښته چې ستا د لاسه مې بیلله هم په دغه لږ ټایم کې ما له خپل ضمیر اجازت نه راکوي چې زه په خپل پیج باندې دله جواب ورکړم ستا حق دی آر ټي آی ایکټ لاندې ستا حق دی ته ما نه تپوس کولی شي زه تا نه کولی شم د دغې قانون لاندې د عوام وګړي حق دی چې زه تا نه تپوس کوم صحافي پکې لاس دی جرنالست پکې لاس دی مایک پکې لاس دی هر سړی ما نه تپوس کولی شي تا نه هم کولی شي د بل نه هم کولی شي شفاف خو نه دی شوی شفاف خو نه دی شوی ما د دوو دغه کو قومي وطن پارټي او دغه دی خو ډېر وروسته و د 2000 ووټ دی د 2000 ووټ دی 10 نه 5 ته راغی 5 نه 2 ته راغی دی خو پکې ده نه چې کم دی نو پکې جمعیت دریم نمبر باندې و که نه دریم دانلې ته وګورئ دا په آخري نمبر دی د دانلي ډېره غټه په غټه سطح کړې زه تا هغه خپله د دانلي ګیله چې کوم دی هغه جاړي تاسو الټه په هغه دانلي لګو چې دی کوم تا دانلي کړ زه نه لګوم د مندڼي تاڼې ته لاړ شه خو بیلنس کې نو ریټرننګ افسرانو لیکل کړي چې دا 97 جعلي ووټه ده دي د 114 جعلي ووټونه ده دي دا 85 جعلي ووټونه ده دي دا زه نه ویم د ما د الزام سره پې څه که هلته کې ورشه ویډیوګانې راځي زه به تا ته درولېږم چې دا دی ورواره دی دا پې ګواه دی ولې جواب نه ورکوي دا یو مولانا صاحب دی د جندي پوله ها کولو وي دا د پالنګ چې کوم دی نو دا 97 دی خو 87 درس دي د وټونه دي د پیج او دغه پیج وړوکي غټو دی دغه دا غلطي شوې د شاته په جالي د دې هغه مخرم والي شوی دی نو دغه دانلي کړی د دې نه خو انکار نشته چې دنه دا کړی خو نور چې کومه د وطن پارټۍ سره په دې کې زیاتې انتظامی چې کومه ګوره درخواست یې تېوانه غسته په نیمه ګنټه کې چې کوم دی نو درخواست ولې مسترد که ورته کېنناستل ټلیفونونه ولې نو چېرته خبرې نه ده کوي نو دې ځای کې ریاست سره بیا نه کېږي ریاستي دانلي شوې ده څنګه چې په دې صوبه کې وشوه څنګه چې په مرکز کې وشوله څنګه چې سلیکشن وشو دغه شانتې دلته هم سلیکشن شو افسر الف خان صاحب بالکل اخره کې راته دا ووایي کله دا واقع وشوله الیکشن نه وروسته بلدیاتي بیا آفته ریکارډ ته رابطه وشوله یا یو بل ته دمکي وغیره یا د سولې دپاره څه خبرې اترې پکې شوي ستاسو د هغوی سایلار ترمنځ اصل کې یو سړی وجره پاس او جومات پاس یې هغه بیا داسې کوي که نه زه چې بار ووتم نو د کسانو ته بیا د همغې سره ویلو یو دوه سچوګانې م ګواه دي چې ما پسې ډېرې کنځلې چغې سورې چې هغه انداز کې وګورې نو ته بیا وایې چې ته دې ټایم کې ولې نه غوسه کېدې او د دې ریکشن دی ولې نه ښوده دا ستا په وساطت وایم ګوره د الله نه چې نه پټېږي د انسان نه پټو زه خو هم په دې تنګي تحصیل کې ژوند کوم همدلته کې یم زما ته اوس خطره هم ده ما ته دنه خطره ده د خو ما ته په شمالي اشنغر کې یا په تنګي تحصیل کې ما ته څه نقصان ورسېده دا نن سبا انټرنیشنل غونډه هم دی لکه دې نه م انکار نشته دی ولې چې مخکې وروستو ټوپکې بې لیسنسه دا کم انداز او کم دغه دی نو دغه شانتې نه چې خلکو ته چسکې واغستې
ډېر دا ویډیو دغه کا او بس خنداګانو دا د چسکو والا ډېر زیات دي چسکو والا خو هغې ته موږ به خپل دغه کو نور ما خپل میډیا چې ما کوم ملګري دي ما هغوی ته هم دا نه دي ویلې ما لایټ اغوستې ده والله خو ما دا په دې انداز اغوستې ده چې یاره خو چې دلته اوس د مردان نه یو سړی راغی د پېښور نه یو سړی راغی ما له انټرویو راکړه صحیح ده هغه تپوس کوي ښه خو به وایم په هغې کې خو زه دغه نه شم کولی دا زه په هر ځای کې ویل شم خو نه چا رابطه کړې ده خطر مې ته شته د خطر مې ته انکار نشته دی او مندړي ترانه مې په دې باندې اګاه کړې ده بیا هم ستا په وساتت باندې ډي پي او م اګاه کوم انویسټیګیشن ایس پي م دغه کوم مندړي او تنګي سرکل ډي ایس پي م اګاه کوم او زه په هغه صحافیانو کې نه یم چې زه افسرانو یا مدې ویم یا غل یم یا سمګلر یم یا قبضه مافیا یم نوکر ته نوکر ویم او نوکر به نښه کارونه کوي دا د پارسۍ لفظ دی د نوکر زه نخرې نه منم او دغه ځکه ورته یم چې بنګړي واچوي چې سړی راځي او په دفتر کې بېعزته کوي کنظیم ردې بدې درته وایي ستا ورله لتې درکوي نو په داسې نوکروانو باندې په داسې افسرانو باندې په داسې انتظامي باندې زه لعنت وایم نو لکه په دغې باندې زما ته دغه دی د خپلې خبرې نه کلم نه رستو کېږم په پرشر په دبو تر کومې چې مې ژوند دي صحافت کوم په ډانګ پیللې کوم د خپل صحافت نه زه مطمئن یم زه د بل چا ډکټیشن نه اخلم چې زه به د هغه په ذریعه ډېره مهرباني الف خان صاحب ستاسو موږ ته پروګرام کې وخت راکړو کتونکو فیصله تاسو کوي څوک په حق دی څوک نه حق دی د دې مستې حقایق څه د الف خان شیرپاو چې کوم دی څه موقف هغه موږ تاسو ته په سکرین باندې کېښودو اجازه درنه غواړم د الله په امان